رات دې مونځ بار مونځ خو د مجوسیانو عبادت. وختي ته ما یو خبر وکړه چې حدیث وي خبره ته آیا زه چې کوم دا خبرې کوم دا حدیث دی زم به حدیث بیانوم کنه. إياك نعبد وإياك نستعين. کلام دی قرآن د الله کلام دی. دې باندې موږ ته ثبوت پیش کړه څنګه د الله کلام دی. دې دعوه کړې ده موږ دا نه دی چې حدیث حجت دی کنه. دعوه دا ده چې د قرآن نه به دا موږ ته احکام. اوله اعتراض مې پیدا وکړو چې موږ ته ثابت کا سند خو اعتبار نشته سند. نو تا ته څنګه پته ولګي چې دا هغه قرآن دی چې موږ په نبی اسلام ته وایي زه نبی منم. نبی څنګه منې ایمان دې پر وړې په محمد که په احمد. قرآن کې دوه نمونه ذکر دي. بل اعتراض مې پیدا وکړو چې د قرآن نه بهر وایي تا ته ما ثابت کا. قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې ای نبی تا موږ ته پته و چې ته مسجد الحرام طرف ته مونځ کول غواړي. زه اوس هم درته امر وکړو چې حرم طرف ته مونځ وکړه. اعتراض مې دا وکړو چې مخکې به نبي سلم کوم طرف ته مونځ کوه. قرآن کې کوم ځای کې هغه ذکر دی چې ای نبی دې طرف ته ذکر کوه. د قرآن نه بهر چېرته چا سره ناست دی ټوله چې دواخانه کې ناست دی هغه به څه علم لري. ټول همدغه شی دي. د دین په الف با باندې ککړ نه دي. جواب دا ونه پېژني. دا عدالت ته تللی وایي چې فلاني قتل کړی هغه ته وایي زه ته دلیل راوړه چې ته قاتل نه. الله بنده ته چېرته دعوه جواب دا ونه پېژنې. بل اعتراض مې پیدا وکړو چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي چې ای نبی موږ ته امر کړی چې دا ونې کټ کړه. په سورې حشر کې 4 آیت کې ته موږ ته هغه آیت راوښیې چې الله سبحانه وتعالی نبي ته امر کړی چې بنو قریظه ته کله ورځي هغه ونې به ورته کټ کړي. دې ته وایي د قرآن نه بهر وایي. ګوره محترم ورونه موږ ته وایي چې تاسو موږ ته ثابت کړئ چې د نبي علیه السلام قول فعل ټول منئ. دا موضوع نه ده. موضوع دا نه چې د نبي اسلام اتباع به کوو. دا به کوو چې آیا دا قرآن دې دعوه کړي چې د قرآن زه د حدیث نه بغیر تاسو ته تشریح کولی شم. وروسته به تاسو انشاءالله د حشر ګورئ. الله قرآن کې فرمایي چې وما اتاکم الرسول فخذوه. نبي چې څه درکوي هغه واخلئ. وما نهاکم عنه فانتهوا. قول دی فعل دی ټول پکې راغله. نبي چې څه درکوي هغه واخله. که هغه فعلني که قولني که تقریرني ټول. هلکه وایي ته موږ ته ثابت کړه چې حدیث څه ته وایي. خپله یې مخکې ویلې وایي دروغجن حافظ هم کار نه کوي. وایي حدیث خبرو ته ویل کېږي خو نبي اسلام خبرې کړي که نه. بل اعتراض مې زموږ کوم محترم ورونه 3 اعتراض مې پرې مخکې کړي چې ته موږ ته ثابت کړه چې دا قرآن هغه قرآن دی کوم چې نبي علیه السلام ته الله ورکړی. دا قرآن نه بهر وایي د 3 آیتونه مې ورته پیش کړي چې الله سبحانه وتعالی وایي چې ما نبي ته امر کړی چې حرم طرف ته مونځ وکړه. مخکې کوم ته مونځ کوه ونې ما ورته ویلي. بل قرآن کې ګوره محترم ورونه دا وایي په قرآن کې هر څه ذکر دي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی تقریبا په 80 آیتونو کې د مونځ متعلق ذکر کړی. الله سبحانه وتعالی په سورې بقره کې فرمایي چې الذین یؤمنون بالغیب. هغه مؤمنان چې په غیب ایمان لري او یقیمون الصلاة مونځ کې. الذین یؤمنون بالغیب بار بار واقیموا الصلاة واتوا الزکات مونځ کې واستعینوا بالصبر والصلاة. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما میثاق اخیستی و د بني اسرائیل نه چې څه به کوئ واقیموا الصلاة مونځ به کوئ. واقیموا الصلاة واتوا الزکات مونځ کوئ. دا ټول آیتونه تقریبا 80 آیتونه دي. سوال زما دا دی 4م اعتراض. قرآن کې الله فرمایي چې مونځ وکړئ. مونځ څه معنا؟ ورزش وکړو د غرونه را جمع کړو څه خیلې وکړو. اول دا چې مونځ څه معنا څه وکړو. تاسو به وګورئ محترم ورونه خپله یې وویلې هلک وایي ته موږ ته منکر حدیث دا ورور صاحب ناز وایي تاسو موږ ته منکر حدیث په خوله باندې لګېده چې یو حدیث د سره معنا وایي تاسو موږ ته منکر حدیث وایي. منکر حدیث تورې کې سپینې. ښه ته موږ ته وضاحت وکړه چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې مونځ وکړه اقیموا الصلاة 80 آیتونه دي. بلکل موږ حدیث شاته واخیسته. موضوع دا ده. موضوع ما ته به راځي. موضوع دا ته ویل قرآن نه به زه ثابتوم نه. زما خو دا دعوه نه ده. زه به تا ته ولې د قرآن نه زه وایم چې قرآن او حدیث به زه منم علی فهم سلف په حدیثو باندې. زه وایم چې مونځ څنګه موږ ته نبي علیه السلام فرمایي جبرائیل علیه السلام راغی ټایم یې ورښوده دې وخت کې به یې کې دې وخت قضا کېږي. ته مونځ کوې که نه اول سوال دا دی. دا موږ ثابتوو چې ته بې منځی که مونځ کوې چېرته کوم ځای نه کوې څو ټایم یې کوې رکعتونه په کوم ځای کې دي کوم وخت کې قضا کېږي مونځ په کوم شي باندې باطلېږي. اول اعتراض ما دا دی چې مونځ په کوم ټایم باندې به کوو څه خیل به یې کوو کومې طریقې سره به کوو کوم ټایم به زما مونځ قضا کېږي. اول 4 اعتراض مې کړي محترم ورونه. الله سبحانه وتعالی په سورې جمعه کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. ای مؤمنانو چې د جمعې په ورځ باندې کله اواز ورکړی شي تاسو ته نو تاسو د الله ذکر طرف ته راشئ. د جمعې مونځ کوې که نه اول 5م اعتراض که کې نو الله وایي چې د جمعې مونځ طرف ته اواز ورکړی شي. څنګه اواز به ورکړو؟ شپېلۍ به وکړو رباب به وکړو. تاسو ټول هم دا کارونه کوئ. ما نه مخکې هغه اعتراض کې هېر شو چې هلکه دوی ولې احادیث نه مني. په احادیثو کې قیودات دي ځکه زنا دې وکړله 4 ګواهان واده شوی رجم کېږي. په احادیثو کې قیودات دي هلکه ګیرې پرېږده. احادیثو کې قیودات دي چې هلکه پیسې جګې پرېږده. احادیثو کې قیودات دي شراب مسکه. حدیث چې د من نه وځي خو بس بیا به دغه په شان د غامیدې په شان دی وایي چې موسیقي حلاله ده. غامیدې په شان دی وایي چې ښځې راولي هغه پردې مردې اجازت نشته. هم د نورو پرویزیانو
مجوسیانو په شان دا ځکه موږ ته بار بار دا وایي چې لکه د ستاسو تشریح د حدیثو نه منم. ګوره محترم ورونو، حدیثو تشریح دی چې د من نه و بیا به د پرویز په شان دي، د غامیلي په شان دي چې لګیا به د جمعې په ورځ باندې هلکه ته لګیا د جمعې مونځ کې څنګه به یې کوو، د کوم ځای نه به یې کوو. قرآن خو ته وایي چې کامل دی. کامل کتاب کې دا حکم موږ ته کوم ځای کې دی؟ زما خبره محترم ورو مخکې دا وه چې حکم کامل ذکر دی، جمعې مونځو کې تفصیل کامل نه ذکر. کوم ځای کې وکړه، څنګه یې وکړم؟ لکه مخکې مې چې د مانځه متعلق خبره وکړه، الله سبحانه وتعالی همداسې فرمایي. او شپږم اعتراض دی چې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای مؤمنانو په تاسو باندې مې روژه فرض کړې. روژه په کومه میاشت کې به نیسو؟ دسمبر کې به نیسو، جنوري کې؟ څنګه د یخنۍ ته به ګورو چې لکه میاشت زیاتي یخه ده هغه ته به دا روژه راړو، څنګه به یې نیسو؟ میاشت موږ ته راوښیي، د قرآن نه راوښیي. بعض تر هغې پورې به مخکې نه ځي چې تر څو پورې زما او د ده په منځ کې چې کوم د حق او د باطل تمیز کوونکی کوم څیز دی کوم چې هغه فیصله به څوک کوي. نه شروع کړئ. نو تر څو پورې چې زما او د دې محترم صاحب په منځ کې دا فیصله نه وي شوې چې آیا فیصله به په څه کوو. ته به نیمه ګنټه بحث کې او زه به نیمه ګنټه بحث کوم، 2 ګنټې به تم بحث کې زه هم کوم، خو مونږ به نتیجې ته نه رسو تر دې پورې چې زما او ستا په منځ کې فرقان مونږ دواړو په هغې باندې دا دغه وکړو چې بی د الله کتاب به زما او د ده په منځ کې فرقان. ټیک ده، دا انشاءالله دا هر یو څیز صلات دی، مونځ دا مونځ خو د مجوسیانو عبادت، مونځ د نماز نه وتی، نماز ورکې ګوګل کې سرچ کې مونځ د نماز نه وتی دی او نماز وایي آتش پرستۍ ته. ما په کلپ کې به مولوي صاحب خبرې نه کوي، ما ستا په کلپ کې خبرې نه دي کړي، بالکل په ارام چوپ خوله کښېنه څنګه زه چوپ خوله ناست یم. ټیک ده، نماز وایي ګوګل کې ورکوي سرچ کوي، نماز وایي آتش پرستی. آتش پرستی دا د مجوسیانو عبادت و چې ته به ویلو نماز د عیسایانو نه اخذ کړی شوی دی. الله تبارک وتعالی په قرآن کې صلات یې ښودلی، صلات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. زه چیلنج ورکوم مخامخ د خپل شیخ صاحب ته چې کوم ته ماته مناظر ناست دی، شیخ عزت الله صاحب ته، چې ته ماته د صلات ترجمه وکړه، روټس اف د لینګویج. لږ معمولي غونې دی انګلیش هم ټچ کوي په خپلو کلیپونو کې. زه ته وایم چې روټس اف د لینګویج د دې اصولو مطابق د هر یو لفظ خپل او د مادې مطابق د هر یو لفظ خپل یو معنا وي. ته ماته د صلات معنا وښایه چې بهی صلات معنا څه ده. ټیک ده، دا به ته ماته د قرآن کریم نه زما او ستا په منځ کې به فیصله به څه کوي؟ د الله کتاب به کوي. وختي ده ته ما یو خبره وکړه چې حدیث وایي خبره ته، آیا زه چې کومه دا خبرې کوم دا حدیث دی؟ زه بیا حدیث بیانوم که نه؟ ته بیا په دې باندې عمل کې که نه به کې؟ ته خو بیا زما د حدیث منکر حدیث شوې که نه شوې؟ حدیث په لغت کې هرې خبرې ته وایي، هره نوې خبره، هره نوې حادثه د حدثنا هم ورته دی، واقعات دا رنګې دې ته وایي حدیث احادیث. ټیک ده، او په اصطلاح کې حدیث ته وایي، په اصطلاح کې حدیث قول رسول ته وایي، فعل رسول ته وایي. دا باندې ما چیلنج وکړه، دا خپله اصطلاح دا چې ته ور باندې د کفر فتوی لګې، ته ور باندې د عام مسلمانان دوکه کې او په دې محراب او په منبر باندې بیا ودرېږې کینو دا منکر حدیث دی او دا دی او بیا دی کفر. نه، ما ته خو د قرآن نه واضحه که که نه چې بهی قول رسول ته، فعل رسول ته، عمل رسول د حدیث وایي. ته خو ما ته د قرآن نه واضحه که آیا قرآن کریم یو آیت کې چېرته دا اصطلاح لیکلی شوې ده؟ په حدیث کې ته چې ته حدیث وي او ته بې دومره ایمان تا راوړی دی، د دې حدیثونو نه ماته ثابته کړه چې بې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چېرته په یو ستا په لغت کې په روجه په یو روایت کې، موږ ته روایات وایو، روایات ستا په دې روایت کې چېرته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وي چې بهی زما قول ته، زما فعل ته او زما عمل ته تاسو حدیث وایي. یا د زه په عربۍ کې به درته ویم چې قول رسول و فعل رسول و عمل رسول کان حدیث، دا داسې یو حدیث ماته واضحه کړه. بله خبره، الحمدلله زموږ دا یقین دی، دا ایمان دی چې قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی فرمایي کل شیء فصلناه تفصیلا فی بیان لکل شیء وکل شیء احصیناه فی کتاب مبین. هر یو سیز الله تعالی، هر یو مسله چې انسان داسې تعلق دی قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی هغه لیکل دا منشن کړی ده. اوس ته پرې نه پوهېږې، دا ستا کمزوري ده، دا د الله کمزوري نه ده. تا قرآن کریم پرېښی دی، ته انساني روایتو پسې شوی، دا ستا کمزوري ده. ټیک ده، نو دا صلات باره کې مې باندې دا اعتراض دی چې بهی ته ماته د صلات د روټس اف د لینګویج مطابق ته ماته د صلات خپله ترجمه وکړي. مونځ نشته، دا ته اوس هم بیا مې مونځ دا د مجوسیانو د عیسایانو نه اخذ کړی شوی یو لفظ دی چې دی نماز ته، نماز مطلب مونځ، او مونځ په عربۍ په فارسۍ کې او په اردو کې نماز، پښتو کې مونځ. دا د مجوسیانو عبادت دی چې هغې ته آتش پرستي وایي، هغې به ته په فارسۍ کې نماز ویلو. نو اکه لفظ تاسو اخیستلی، کم لفظ چې الله خوښ کړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. کومه وینا چې الله تبارک وتعالی کړې ده هغه څیز تاسو بدل کړی دی. الله تبارک وتعالی څه فرمایي؟ هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا. دې څه وایي؟ موږ اهل الحدیث یو
اهل الحديث بیا په لغت کې ته بیا خبر ولای ته حدیث خبر ته خبر ولای ته بیا حدیث نه اهل الحديث نه به اهل الحديث هغه دي چې په قران باندې عمل کوي ځکه الله تبارک وتعالى مخکې د آیات ویلو بل ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون حدیث څه شی د الله کتاب دی د الله قران دی قران کریم دا حدیث دی دا بات کوم دی دا د بخاری او دا د مسلم او دا ترمذی دا روایتونه دي دا انساني تشریح ده تا باندې دا زما د درې اعتراض اول به ما سره دا ومني چې به زما او ستا په منځ کې به فرقان څه شي فیصله به څه کوي ټیک ده بل مې ته دا ویلي چې کومه خبره ته ماته کې دعوه ما نه ده کړې دعوه تا کړې ده چیلنجونه تا ورکړي دي خبرې تا کړې دي زه به انشاءالله د قرآن حقانیت ثابتوم دا زما دعوه ده د قرآن کریم هر یو خبرې د دا خبره وکړه چې بی ته په کوم پیغمبر باندې ایمان لري الحمدلله څومره پیغمبران رسولان مرسلین چې قرآن کریم منشن کړي دي ذکر کړي دي دا ټول په ټول باندې زمونږ ایمان دی لا نفرق بین احد منهم په هیڅ یو پیغمبر کې په هیڅ یو رسول کې مونږ فرق نه کوو دا د الله تبارک وتعالی وینا ده دا حکم دی ان شاء الله په دې باندې مونږ امن نه صدق نه ویل زمونږ اسلام دی ایمان دی ټیک شو